استاد بویل دا ټول عامیان مسلمانان به عالمان وي که دوی غیر حاضري کړی نه وي دا هر سړی چې بچی پیدا شي د هر مسلمان نو خپل بچی استاد جومات له راوړي او دی قرآن شریف ته کښېني الا ماشاء الله که چې ته داسې کسي او هغه خپل بچی جومات ته راوستی نه وي کنې هر مسلمان چې بچی پیدا شي جومات ته لیکن د دغه ماشوم له خو ماشومتوب وخت کې سبق شروع شو ولې عالم نه شوی د غیر حاضري کوله د دغې غیر حاضرۍ په وجه باندې اثر دا ولګېده غریب لال عمر الله د علم نه محروم شو د عامیانو په صف کې راغی د باستام علاقې یو زنانه وه او یو بچی و ماشوم هوښیاره ښځه ده دا خپل بچی را روان که د ځان سره بورقې په سر راواچوله مدرسې ډېرې نه وي یو ډېره لرې مدرسه وه دې د خپل بچی بوتې چې به وتللو هغه ځای کې مولانا صاحب ته وویل استاذ زما دا بچی والی او دا کور ته مه راپرېږدئ چې تنګېدو نو کور ته مه راپرېږدئ چې تعلیم چې عالم شي بیا به راشي هغه زنانه ته واپس راغله د هلک مدرسه کې داخل شي د هلک ډېر هوښیار هلک دی سبق وایي وایي وخت داسې راغی چې د هلک ته مور رایاده شوه چې مور ورته رایاده شوه نو د استاذ ته یې ویلې استادجي زه به لږ لاړ شم او مور مې رایاده شوې د مور به وینم بیا به راشم او ورته وایي بچیا داسې کارو چې ستا مورکۍ په خپله راغلې وه په پرده پرېښود دا هلک واپس لاړ کېناست دا ماشوم جاړي سبق ته ناست دی او جاړي پټېږي نه تختی نه بس استاد اجازه نه راکړي خو جاړي پس وخت چې تیر شه د هلک بیا راغی دی استاذ ته وایي استادجي دې وخت کې زه نه سپاره ینم او نه کتاب ینم چې کوم ځای ته ګورم ما ته د خپلې مور تصویر ښکاري نو زه سبق راواړم زما د دې سپاره کې ما ته د مور تصویر راواړي که دیوال ته ګورم په دیوال ما ته د مور تصویر راځي نو اجازه راکړه زه به کور ته لاړ شم د استاد پکه خبره ورته بیا وکړله هو دا طالب دی جاړي خو د ژړا سره زموږ په شانې نه دی چې پټ بشمه نه اوبه تختمه دا ټول ګیمونه خو موږ ته یاد دي خو دغه هلک ته هم دا خبرې یادې وي او نه دا کار نه کوي پابندي خپله ده خو موږ سې ژاړي استاذ ته یره پیدا شوله چې دا ماشوم په سترګو ړوند نه شي ته ډېر ژړېدلاس نو درې طالبان یې ورسره نور کړل ویلار شي دا طالب کور ته بوځئ دا به خپلې مور سره ملاقات وکړي بیا یې ځان سره راواله طالب سار په وخت یې روان کړه ځای لرې دی ماسپښین نه وروسته اندازه کې چې کله ورسېدل هلکان یو طرف ته کېناستل دا هلک د خپل کور ګیټ ته مخامخ ودرېده دروازه وډبوله مورکۍ ګیټ له چې راله دروازه بنده ده څوک یې وی فلانې یمه څنګه رالې ته خو ما مدرسه کې داخل کړی که نه وی بیبي ته مې رایاده شوې فقط تاسو ملاقات کوم او بیا زما ملګري را سره نه 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 ملاقات نه کیږي اره مدرسې نه ده بدا هلک په دې روانه کې هم جاړي او دې ګیټ مخې ته هم جاړي دا جاړه یې مور اوري چې هر څه یې ګیټ نه کولاوه بچه ډېره زاري وکړه نو مور مخه رنګه د کور ګیټ بند کړی دی نو دا ملګري ورته وایي فلانیا مولکۍ دې دروازه د کور نه کولاوئ واپس زه بیا رسېدی نه شو په یېرې طالب را روان کړه چې را روان یې کړ
ډېره زمانه دی طالب جړلی د 3 میاشتو پورې دی طالب جړا کړی د مور پسې اخره کې ول الله تسلی ورکړه چې تسلی وشوله وخت تیرېدو الله عالم کو دا دستربندي لیکېدلې دا دستربندي چې د کله کېدل نن د علاقې نه طالبان کلي ته لاړل او کلي کې هلته وویل چې د فلانې بابو زوی سبا فارغېږي او سبا به راځي مور خبره شوه چې زوی مې عالم شو سبا راځي د مور په اراده کې هلکې دا ده چې سهار لمونځ وشي او رڼا شي نور راوخېږي نو زه به دې لارې له لاړه شم او د دې زوی په انتظار به کښېنم چې کله راشي ستړي مشي به موسه وکړم او په استقبال باندې به خپل کور ته راوړم خپلوانې تروريه ته ټولې خبرې زنانه دار کې ناسته ده زوی چې راغی نو ماشوم یې بولي نوجوان را خپل بچه او پیجن د ستړي مشي وکړل د الکم او جړل د مورم وجړل را روان شو د دې الک جړه غلې شولا خو مورم داسې جاړي کور ته چې راورسېدل خپلوانې نیا دا ولا مې ترور دا ولا مې خور دا د اوسره کور کې ستړي مشي وشولا خو د دې مور جړه نه غلې کی دا بچې دې مور ته وای بیبي وړي زیاته جړه در باندې ولګېدله داسې جړه ګوره په مام راغلې وای یو وخت ا د طالبۍ هغه حال ورته رایاد کړه چې هغه زه رالمه او تا ماته د کور دروازه نه کولاوه نو دا مور دی بچی ته وی بچیا ته چې کله راغلی او د ګیټ نه مخې ته ولاړ وي نو که چې تا د ګیټ نه اخوا جړل نو ما به دې خوا نه جړل ما د ګیټ نه دې خوا جړل که تا ګیټ نه اخوا جړل مینه او محبت د مور او پلار غالب وي د بچی دومره مینه نه وي لیکن ما بچه کور ته راغلی دی د چوټۍ په نوم باندې بیا چې ځي د جاري خفه کېږي هغه خفقان په وجه مور ورنه رحم راشي خویندې په جاړي پلار ته وایي چې خیر دی پلانې به د خپل جومات استاز نه به سبق وایي او 3 ټیمه به ورځي سار به م ورځي او غرمه به م ورځي او ماښام به م ورځي او هلک دی جاړي خفه دی لیکن د پلار اړو ټول په مخالفت وله وکړي نو هغه هم دې ته مجبوره کړي چې زه کلي کې دی وایي هغه هلک یو ورځ نیم 3 ټیمه لاړ شي بیا 2 ټیمه شي بیا 1 ټیم شي بیا هفته کې یو ځل شي بیا په میاشت کې یو ځل شي اخره کې ختم شي زه په دې خبره یېرېدم ما ویل چې زه دې ته د کور دروازه کولاو کړم داسې نه چې الله پاک ورته د علم دروازه بنده نه کړي د هغه هلک چې په داسې جړا وکړل او داسې علم حاصل کو هغې هلک ته نن ویل کېږي بایزید بستامي رحمه نن په تمامه دنیا نامه ده لیکن ګوره د ملاقات دپاره مور ورته ګیر کولاو نه کړه دا قرنګه عمر الله دا یاد ولرئ په سبق کې غیر حاضري دا عیب وګڼه دا عیب دی چې زما په بدن کې او طالبۍ زمانه کې مې طالبۍ کې عیب مې نه وي زمونږ داسې حالي امام محمد ابو یوسف رحمت الله علیه زوی وفات دی او نن درس هم دی د استاذ امام ابو حنیفه رحمه الله درس سوچ کوي چې خدای پاک دې زوی جنازې ته ایثار شم که درس لرا شم
اخرنۍ فیصله پړه کې دا وکړله چې کلی کې استادان ډیر دي او مسلمانان را جمع شي دي زما د زوی به جنازه وکي خو لیکن ګوره که زه پاتې شوم امام ابو حنیفه د درس خبرې بنن یا به عمر لارمانی اقا وجه د امام ابو یوسف رحمت الله علیه د زوی جنازې ته پاتې نشه د دفن کولو ته پاتې نشه دفن یې مسلمانانو ته حواله کو او د لاړ د امام ابو حنیفه رحمه الله درس کې کېناست د ډېرو خلکو اسې د ژوند کردار زما استاد د هدایت نتیجه جوړي نو یوازې دا نه چې دلته به تاسو غیر حاضري نه کوئ نه د طالبۍ د سبق د وینا نه وروسته یو ځای له خپل حاجت له لاړ شي منډه وو 12:01 بجې پورې ستا یو ځای کې سبق دی خو یو کار دی په 2 بجې باندې کېږي په 2 بجې به وکړم انشاءالله او ورځې د الله زموږ ستاسو لپاره د هدایت ذریعه الله موږ له وګرځوي توفیق دی الله پاک موږ له راکړي چې موږ فهم د قرآن او عمل په الله نصیب وګرځو او قرآن شریف یا شرح د کتاب اغستل په دې نوم ماله چې زه به چاته وایم تقی عثماني صاحب وایي چې هر کتاب علي هر کتاب نو په دې نوم یې الماله چې زه به چاته پړاوم په دې نوم یې اله چې ځان پې پوهوم ستا د ځان د پوهېدو نه پس خدای ته به بل ته بیان کی په دې نوم یې ماله چې بل ته یې ویم نه د خپل ځان کوشش کوه د ځان د پوهې دپاره یې قرآن باندې تشریح اخلم تفسیرونه د ځان د پوهې دپاره چې د خدای د کتاب باندې ځان ښه پوهه کړم په داسې شیزونو پې علم راولمه چې دا ماته د هغې علم نه و په یو څو خبرو باندې د الله پاک مالا او تاسو له د عمل توفیق راکړي انشاءالله به په خپل ځای باندې بیا خبره کوو وصلی الله تعالی علی خیر